بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب سيدنا. مبارون سبق کې یو خبره خدا شو چې مخکې دی ویډیو کنه چې پر رجل جاءنی کې د تقدیم د وجنه په صرف تخصیص پیدا شوی دی. نو د جواب ورکو چې لګا د تخصیص یوازې د تقدیم د وجنه نه راځي بلکې کله کله د تعظیم د وجنه د تحویل د وجنه د دې د وجنه هم دغه راځي. نو کته دا رجل جاءنی کې دا مونږ نه چیرې دا ورسو او بیا مخکې شوی دی دغه دی کې نو دا خرابیان راځي. خو دغه کې وایي چې د رجلون کې د تعظیم د وجنه دا تخصیص پکې پیدا شوی یا بغیر تقلیل د وجنه. او بشرون اعرض عن ابین کې مخکې مصنف ویل چې بشرون اعرض عن ابین کې دا شرون دیګه دا تخصیص چیرې دا تخصیص نوعی دی نو ځکه پکې تخصیص نوعی د وجنه پکې اختصاص پیدا شوی دی. نو بری باندې تشریح کړل علامه عبد القاهر رحمت الله علیه چې بری کې تخصیص جنسی دی دغه جنس شرط لندا نخړه دی او جنس خیر نه راوله. بیا موږ دا ویلو پرون سبق کې چې دا عام صرفیان وای چې په هو قامه کې عام صرفیانو دا معنی ول چې کم تاکید چې په هو قامه کې لري نه دغه تاکید په زید قائمون کې هم دی. هو قام او زید قائمون کې څه یو شان واله لري لکه په هو کې هم مستقل مخکې شوی دا او په زید قائمون کې مستقل مخکې شوی دا څنګه جو په قامه کې ضمیر دی دغه شان په قائمون کې هم ضمیر دی. نو د دې قائمون تشبیه د هغه فعل سره وکړه الله په کم کې چې ضمیر پټ وي نو چې په کم فعل کې ضمیر پټ وي دا غي اول مصنلین په دې کې تکرار د مصنلین راغی هو قامه کې یو هو پکې راغی یو په قامه کې هو ضمیر د چار راځي دغه نو دغه شان په زیدون قائمون کې یو زیدون چې انده مصنلین ایو په قائمون کې دا هو ضمیر چار راځي د زید ته نو په دې کې تکرار د مصنلین راغی دې کې تقویت پیدا شو. امام سکاګر رحمت الله علیه د دې تشبیه ور کړی دی قائمون د اسم فاعل د هغه سره چې کم د ضمیر نه خالی وي هغه اسم چې کم د ضمیر نه خالی وي او دی وی لکه څنګه چې هغه اسم چې کم د ضمیر نه خالی وي پای کې تبدیلی ناراضي دا هم بدی کې تبدیل ناراضي لکه انا رجل انت رجل هو رجل پدری وانه حالتونه کې شان ویلېږي نو دغه شان دي انا قائم هو قائم انت قائم دا پدری وانه حالتونه کې یو شان ویلېږي لہذا بدی کې او پای کې فرق نشته نه چې فرق پکې نشته نو پدې کې دا معاملې پدې کې د جملې په شان نه کړي لکه جمله مبني نو دا اسم فاعل چې په کوم وخت کې راشي دا جمله چې دا مبني نه یا دا شان دي فعل سره خپل فاعل نه دي ته جمله وي او دې ته جمله نشوي ده وایي په شان پرې باندې لکه دا ډایرکټ خبروم جوړول شي. اوس وایي چې لکه کله کله دا مستند چې په مستند باندې مخکېږي کنه نو دا کل لازمي په شان د لازم وي په شان د لازم مطلب دا دی چې لکه دې نه دا مخکې کول دا ضروری لکه دلته دا مثلو او غیرو لیکل کړي چې کله مثلو او غیرو په طریقې د کنایې باندې استعمال شي مثلو او غیرو په طریقې د کنایې باندې استعمال شي او دا مستند په مستند باندې مخ شي نو دا د سی لکه د لازم په شان دی لازم په شان لکه ته مثلو کا لا يبخلو مثلو کا لا يبخلو نو دلته دا مثلو کا مضاف الیه دا مبتدا ده دا مستند ده او لا يبخلو چې نه دا د دې لپاره خبر ده او وغيرك لا يجوز غيرك لا يجوز مطلب ستا په ستانه علاوه خلک چې دا سخاوت نه کوي نو غیرک دا مضاف الیه دا مستند ده نو دلته دا مستند چې مخکشي ده کنه کوم مستند چې دی په شروع کې مثل راشي او غیر راشي نه دا په شان د لازم خو کله مراد دینه په طریقې د کنایې سره مرادي لکه یو سړی بل کس را پاره پرې باندې چیرې تمنګ لسرا کا نو دوی مثلو کلا يبخلو یعنی ستا په شان د خلک بخل نه کوي مطلب دا کنه چې ته د سینې وی چې ته بخل کې د سینې وی چې ته بخل نه کې ته وره ډېر سخی سړی ته بخل نه کې وې ستا په شان ته خلک جنن دا بخل نه کوي مطلب کم کسان چې ستا سره په صفاتو کې دي کنه یا ستا په شان مال دولت ته وسره ستا په شان جاه جلال دي ستا په شان نو هغه بخل نه کوي نو بدی کې کنایه ده دې طرف ته چې ستا په شان خلک بخل نه کوي نو ته ګورم چې ته بخل ونه کوي پوه شو به معنی ها دا د پښتو خبره پښتو کوم خلک دې شوی کنه مړو ستا په شان دي سړي هغه نه دا توقع نه کیږي نو هغه خو دغه لکه یو غوړ شي او چې ښه زه د نور خلکو په شان چې زما په شان خلک نور بخل نه کوي زه په څنګه بخل کوم وغيرك لا يجوز غيرك لا يجوز مطلب ستانه علاوه سوق سخاوت نشي کولای مطلب یې څومره چې لګا ستا په شان دي کم خلک چې دي نور او هغه سخاوت کوي
خوستانه علاوه خلق دین دا سخاوت نشي کولای مطلب په سخاوت کې ته په اعلی مرتبه کې نو بدی کې کنایتن دی دا وای چې لکه ته ډیر زیات سخی پوه شو به معنی نو ګور ورته سه مما یرا تقدیمه او هغه چې جایز کلی شوی دی لیدل شوی دی تقدیم دی یعنی دا مسلم له تقدیم وځي کوي کنه چې مسلم له په کم دی مقدم کولېږي د سسه د پاره بګيږي مما یرا دا ځګونه یو تقدیم لیدل کې تقویت تقدیم دی اے من المسند الیه د مسند له مما ما ضمیر دې دا مسند الیه ما موصوله مسند الیه الذي یرا تقدیمه هغه چې لیدل کې یا غوړه کولېږي تقدیم دغه په مستند باندې کل لازم پشان د لازم مثل کل لازم پشان د لازم لفظ مثل و غیره چې دا مثل او د غیر اذا استعمل على سبيل الكنايه کله چې دا ځوانه استعمال کړي چې په طریقې د کنایه باندې فینه په دې مثال کې مثل کلا يبخلوا ستا پشان دي خلق ستا پشان خلق بخل نه کوي دا جدا مثال دی وغيرك لا يجوز دا جدا مثال له وغيرك لا يجوز دا جدا مثال له وغيرك استانه علاوه څوک سخاوت نشي کولای څوک سخاوت نه دا سخاوت نشي کولای معنی سره انت لا تبخل چې ته بخل نه کوي مطلب یې دا دی چې لکه ته بخل نه کوي خو لکه ته ډایرکټ څه ونه وي چې ته بخل نه کوي په طریقې د کنایې سره ورته ذکر کړل ځکه کنایه چې دا ډیر زیات اعون د په مراد باندې ځکه په دې کې ډیر زیات دا پکې وانت تجود وغيرك لا يجوز سمانه دا چې انت تجود چې تسکه سخاوت کې من غیر اراده تعریض بغیر د اراده د تعریض نه غیر مخاطب ته پاره یعنی غیر مخاطب ته به تعریض نه لکړي ولکه دا خبره دې ته ورغله چې لکه ته ډېر لکه مثلو کلام خل معنا ده چې ته بخل نه کې خو بری کې بل ته دا نه کړي چې دا نور بخل کې او ته نه کې بخل دا مطلب نه دی او دا مطلب دی چې ستا په شان دي وصفاتو کې چې کم خلق دي نه بخل نه کوي ته په کې څنګه وګي دا ورته بده بأن يراد بالمثل والغير چې اراده وکړي چې د مثل او د غیر نه هي مثل او غیر مثل په اولي مثال کې او غیر په ځای مثال کې انسان آخر بل انسان مماثل للمخاطب چې هغه مخاطب سره مماثل وي یو شان کتاب کولاګه پیر سره په یاد نه ملګي منګه په کتاب کې شو ته په یاد باندې اوري او غیر مماثلین یا غیر مماثل وي اندای سره په یو شان نه وي په صفاتو کې په دې راي کې مماثل د اصل لګي مثلو سره چې ستا په شان په صفاتو کې د سره مماثل وي او غیرو کا مطلب دا چې ستا په شان نه هغه سخاوت نشي کولای بل المراد بلکې مراد دنا نفي البخل نفي کول د بخل دی عنه دنا بطريق الكنايه على طريق الكنايه په طریقې د کنایه سره لانه اذا نفي البخل ذا کله چې نفي کله شو د بخل عمن کان دا چانه على صفته بغیر په دغه صفت باندې من غیر قصد الى بغیر د قصد مماثلنا لازم نفي عنه لازم شو نفي دي نه مطلب دا چې دا مخاطب دی په شان دی وګرځو چې لکه مثلو کلا يبخل چې ستا په شان دی خلق چې نه دا لکه بخل نشي کولای چې هغه نشي کولای ته په کې سر ناړو کولای نشي مطلب دا چې ته بخیل نه او بدی کې به غیر دغه نه کوي چې ته دې بل په شان دی بل بخل نه کوي ته بخل نه کوي نه ته تعریض بګی نشته و اثبات الجود له په فهم کې ثابت اول د سخاوت د مخاطب د پاره بنفيه عن غیره چې نفي کړه د غیر درنه ما اقتضائی سره د تقاضی د محل يقوم به چې محل قائم مقام درې وې دل کتاب وې وانت غیرک لا تجودو جستانه علاوه سوک سخاوت نه کوي مطلب دا چې ته سخاوت کوي نظر په سخاوت ثابت کو او د نور نه سخاوت څکو منفي کو نو پرې کې کنایتن دا خبره ده چې ته چې دا چرته هم ستانه ستاپ شان سخاوت نشي کولای واثبات الجود له بنفي ما غير ما اقتضى محل يقوم وانما يرد تقديمه او اللي شوی دا تقدیم لیدلږي دا تقدیم في مثل هذه الصوره دي بری صورت کل لازم بشان د لازم يعني دا لازم نه بلکې بشان د لازم دی ولی لكونه ذکر تقدیم اعون على المراد بهما دا ډیر معاون دی په مراد د رضوان باندې به رضوان تر کوم سره لان الغرض منها ذکر غرض د رضواننا اثبات الحكم ثابت ول حکم دی بطريق الحكايه په طریقې د کنایه سره التي هي ابلغ من الصراحه کنایه دا ډیر زیات بلیغ د صراحت نه یو کس ته څه خبره وږي چې ته بو خل نه کې
او بل کس ته دا خبر اوګه چې مړه ته خو د صفات ولا کسي کنه چې ستا په شان صفات ته چاین ابو خل نشي کولای نو په دې دویمه کې کنایت نه هغه ته دا خبر وکړه چې ته بخیل نه پلاولي کوته وکړه او په دویم کوته په کنایت سره وکړه نو باغ باندې اثر چې نه انداخه کوي الګه پوښوي به باندې والتقديم او دلګی دا مسلم لې چې مخکشي دا چې لا يبخل مثلک مطلب بخل نه کې ستا په شان دي خلک یو دا مثلک لا يبخل ستا په شان دي خلک د سره نه بخل کولای شي نه لأن الغرض منهما إثبات لهم بطريق الكناية التي هي أبلغ والتقديم ودل إلى مسلم مخکې شوی ته د مسلم مخکې کېدل لإفادة التقوي د پر د فائدې او د تقوي أعون على ذلك بری باندې زیات معاون دي وليس ما نقول او د یوه د کله لازم معنا نه نه چې کله د مسلم مخکې او کله به ورسلو کې نه دا مطلب نه دی وليس معنى قوله كاللازم انه قد يقدم ولا قد لا يقدم بل المراد بلکې مراد دا نه انه كان مقتضى القياس ان يجوز تاخير وایي چې د قياس تقاضا خو دا چې تاخير پکې جایز شي لكن لم يرد الاستعمال الا على التقديم لیکن استعمال نه وارد شوی مگر صرف په تقدیم باندې یعنی علما کرام دا اصولیین معنا والا چې کله دا استعمالي نه هغه صرف او صرف په تقدیم باندې استعمالي د تقدیم نه علاوه په بل طریقه باندې استعمالي نص علیه فی دلائل الاعجاز وای په دې خبره باندې صراحت کړل شیخ رحمت الله علیه په دلائل الاعجاز نو کتاب کې لکه په دې خبره باندې پوه شوي نو خلاصه دا شو لکنه چې کله کله دا مسلم لې چې دا مخکې کولېږي او دا مسلم لې دا مسند باندې مخکې کول دا پشان د لازم وي پشان د لازم مطلب دا چې دا اصولیین چې دا همیشه د پاره دا مسلم لې چې دا مخکې کوي او مسلم لې مخکې کوي په کم ځایونو کې چې کله مثل او بغیر سره د خبره کوي لکه مثل کلا يبخل و غیر کلا يجود نو بس دې کې د نور د پاره دا حکم تیرې مخاطب لري نور په شان یو شان کوي دا نو حکم منفي مصنف د پاره ثابتې د مخاطب د پاره ثابتې په طریقې د کنایه سره د کنایه ډیر زیات بلی غلنه یره پوه شوي وقد يقدم المسند لید دینا یو بل خبره کوي تاسو ته پروس خل ما ویلیو مو خو نن دای ځکه سبب بیا سبق بوایو چې یو سلبي عموم دی یو عمومي سلب دی کدا خبره تاسو یې یو سلبي عموم دی ایو سره عمومي سلب نو پدې کې لکه تاسو دا خبره پځین کې یاد وسه بیا به تاسو ته غلطي کوي چې په دغه کې نه په عربی کې لاول په لیکل کې مضاف او بیا لیکل کې مضاف الیه خو چې موږ کله ترجمه کوو کنه نو ترجمه به موږ لاول د مضاف الیه کوو بیا به موږ د مضاف کوو لکه موږ وایو غلام زیدین نو به غلام زیدین کې موږ غلام مخکې کوو دا مضاف ته پار به کې او زیدین موږ رستو کو کنه خو چې موږ ترجمه کوو نو موږ وایو زید کې غلام زید کا غلام یا موږ د زید غلام نو په ترجمه کې موږ لاول مضاف الیه مخکې کوو بیا نو دا قشان د ګورت وټه کړي یو د سلبي عموم او یو د عمومي سلب نو سلبي عموم د عموم نفي کول سلب وې نفي کول دا او عمومي سلب د سلب عموم یعنی سلب نفي عام کول په دې باندې پوه شئ دې باندې سبا خبره کو ان شاء الله سلبي عموم عمومي سلب